السلام علیکم د تنګي نیوز علاقائی خبرونو سره زیم اعظم خان. اول د مهم خبرونو سرټکی. د الیکشن کمیشن د اعلان تر مخه نن د شپې 12 بجو نه تر الیکشن ورځې پورې په هر قسمه انتخابي غونډو او جلسو بندیز لګولې شوې. د پاکستان تحریک انصاف د تحصیل میرشپ امیدوار ارشاد علي خپل انتخابي کمپاین دوامدار ساتلی. په دې لړ کې نن د پی ټی آی کارکونانو په بیارګړی، سنگر مرزا ډیر، شوډاک او تنګي موړ کې د درنو جلسو تابع کړې وه. د راتلونکي بلدیاتي ټولټاکنو د تیارو په لړ کې نن د مزدور کسان پارټۍ یو درنه جلسه په هریچند کلي کې وشوه. جلسې ته د خطاب په وخت د مزدور کسان پارټۍ صوبایي مشر سالار امجد علي وویل چې بار بار داسې موقع په لاس نه راځي، دا آخري ځل دی او د غلطۍ هیڅ گنجایش نشته. نن د منډې سره نږدې د سپري خلکو د ډیم انتظامیې خلاف یو احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرتیانو تنګي نیوز ته وویل چې دوی د ډیم جوړېدو په حق کې دي، خو ډسکان کمپني د دوی د پرله پسې احتجاجونو باوجود د 4 کیلومتره په ځای 12 کیلومتره سورنګ جوړوي چې ورسره د قیمتي مدنیاتو ضایع کېدو خطر موجود دی. عام ولس راتلونکي بلدیاتي الیکشن ته په کم نظر ګوري. په دې اقلا یو خصوصي سروې رپورټ هم لرو. اوس ورځو د یو کمرشل بریک په لور. تنګي نیوز سره اوسئ. ستاسو په ذریعه د ټول تنګي تحصیل او ټول 400 ته او بلکې ټول خیبر پښتونخوا ته، ځکه چې د اواز اوس ستاسو هر ځای ته رسي، ستاسو په ذریعه ټولو پښتنو ته مونږ دا اپیل کوو چې کاغه شهید وطن حیات محمد خان شیرپو او کا د هغوی نه پس ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو دی، نو هغوی د دې پښتنو خدمت کړی دی او د پښتنو له ترقي وروړی ده، پښتنو له روزګار وروړی دی، د پښتنو مسایل حل کړي دي. او په دغه حوالې سره زمونږ ټولو پښتنو ته دا اپیل دی چې په 19 تاریخ باندې ډیوه کامیاب کړي او دا د پښتنو کامیابی به وي، دا به د علاقې د ترقۍ لپاره یو قدم وي او چې تاسو د هغوی لاس مضبوط کړئ، نو انشاءالله نور به بهتر انداز سره قومي وطن پارټي تاسو له آواز اوچتئ. زما نوم محمد عارف خان دی او زه د تحصیل تنګي د کڼېور اوسیدونکی یم او د حصارنېرې پی ټي آی سینیر صدر یم او زه تاسو ټولو رونو، خویندو، مشرانو، کشرانو، ځوانانو کل ته زه د درخواست کوم په 19 دسمبر باندې دا د یو چینج ورځ ده او زمونږ د کلي د چم د گاونډ ټول خلکو ته زه دا یو درخواست کوم چې په دې ورځ باندې الیکشن دارې سبا نه بل سبا انشاءالله الیکشن دی، په دې ورځ باندې به موږ له انشاءالله روزې د سیل مې سره د کور نه او داسې یو ځوان ولاړ دی چې د هغه خدمت د چا نه پټ نه دی، چې هغه سره په نه څه د ایم پی ای نه څه د ایم این ای د هیڅ عهده نه وه او خدمت یې د چا نه پټ نه دی او داسې هغه یاد دی چې څنګه علمزیب عمرزی په عمرزو یادو په خدمت کې موږ له علمزیب عمرزی خدای پاک په تحصیل تنګي راکړه، په تحصیل تنګي خدای راکړه او انشاءالله روزې د سیل مې روزې او انشاءالله چې دله موږ ارشاد له دا زموږ رور دی، زموږ کشر هم دی، زموږ مشر هم دی، انشاءالله چې دی په اتفاق سره دله موږ اوټ ورکو او دی موږ کامیاب کو. دا د کامیابی نه ده، په ایمان خدا د کامیابی، دا د ټول تحصیل تنګي د عوامو د غریبو او د ټولو کامیابی ده چې انشاءالله دی موږ کامیاب کو. نو انشاءالله دا ځای شو چې موږ ځان کامیاب کو. ډېر عمر محرومې دي زموږ تېرې شوي دي چې دی له خدای پاک د تحصیل تنګي میرشپ عهده خدای ورکړه، نو دغه خدمت خو تاسو په الریډي په دغه کې لیدلي دي چې هېڅ عهده ورسره نه وه او چې اوس له خدای عهده ورکړه، خدای پاک کامیاب کو، نو انشاءالله د خدمت په بیا یو په ډبل نه یو په ټریپل وي، ځکه چې زمونږ ایم این ایم زمونږ دی، ایم پی ایم زمونږ دی، میر هم زمونږ شي، نو بیا انشاءالله پاتې به پکې څه نه وي. باقي نصرالله به زه ستا د دې چینل په ساتت باندې د خپل ویسي ته، خویندو میندو ټولو ته، مشرانو کشرانو ته دا درخواست کوم چې لکه زما دا ډیوه نښه ده او د دې نه ولاړ یم، زه د یارانو دوستانو د خپلو رشته دارو خویندو میندو غونډ ویسي ته زما دا خواست دی چې ما له په 19 جنرال کونسلر ته ولاړ یم، ډیوه مې نښه ده او ښه په اتفاق روځی او دا اوټ راکړې، ډېر مشکور به مې یم. بل ځل هم تاسو اوټ راکړه، کامیاب کړی مې یم، بیا هم درنه دا توقع کوم او انشاءالله مقاسې ورورولي به وي او مقاسې لکه منډه تړنه
او نور کامیابي او ناکامي د خدای کار دی، خو تاسو را سره صرف خپل امداد او خپل وس وکړئ. والسلام. د خبرونو تفصیل. د الیکشن کمیشن د اعلان تر مخه نن د شپې 12 بجو نه تر الیکشن ورځې پورې په هر قسمه انتخابي غونډو او جلسو بندیز لګولی شوی. اعلان کې دا هم ویلي شوي که په دې اړوند کوم امیدوار یا سیاسي ګوند د الیکشن د ضابطه اخلاقو سرغړونه وکړه نو پر ضد به قانوني کاروایی کولی شي. د پاکستان تحریک انصاف د تحصیل میرشیپ امیدوار ارشاد علي خپل انتخابي کمپاین دوامدار ساتلی. په دې لړ کې نن د پی ټی آی کارکنانو په بیارګړۍ سنگر مرزا ډیر شوډاګ او تنګي موړ کې د درنو جلسو تابیا کړې وه. جلسې ته د خطاب په وخت د پاکستان تحریک انصاف امیدوار ارشاد علي وویل چې ووټ د عوامو یو لوی طاقت دی او باید چې دا طاقت یو باکردار او ذمہوار کس ته ورکړی شي. موږ ته د دوی ضرورت نشته. زه تاسو ته یو نږدې مثال درکوم جي. آفتاب خان زوی چې کله په سټیج ودرېږي نو هغه یو څو خبرې کوي او وایي چې موږ هلته ګریډ سټیشن جوړ کړی دی، موږ تنګي هسپتال جوړ کړی دی، موږ تاسو له نوکرۍ درکړې دي او موږ پلانکې چر کړی دی، موږ ډنګي چر کړی دی. زه ته دې نه یو تپوس کوم زه چې تا خپل احسانات موږ باندې را بیان کړل چې ما دا کړي دي او ما دا کړي دي. زموږ دې څه چې موږ د سره څه کړي دي. اول د پلار تر چې کم دی هغه د زموږ د لاسه ګورنر شو، بیا د پلار 2 ځله زموږ د لاسه وزیر اعظم شو، وزیر اعلی شو، بیا زموږ د لاسه وفاقي وزیر داخله شو، بیا زموږ د لاسه د اوبو منسټر شو، د اوبو د ګیس. د هغې نه بعد بیا یې مینی پاتې شو، ته پکې صوبایي منسټر پاتې شوې. ولې زموږ حق شو، زموږ احسان تاسو چې ونه منه چې تاسو ما سره نیکي کړې ده. اول هم زما تر سره کړې وه، بیا یې زما پلار سره وکړه، بیا ما سره کړې ده. زموږ احسانات نشته. یو ځل هم در صرف ووټ دم نه که یو ځل. اوس دا په کوڅو کې ګرځې، اوسه پورې شهزاده وې ته هم په ووټ باندې، اوس یو عام سړی زموږ شان دی. اوس د باندې څوک څه کوي څنګه چې موږ عام خلک یو داسې ته هم یو عام سړی. زه ترونه یو خبره کوم، ټول طاقت ستاسو په دې یو ووټ کې دی. د راتلونکي بلدیاتي ټول ټاکنو د تیارو په لړ کې نن د مزدور کسان پارټۍ یو درنه جلسه په هریچن کلي کې وشوه. جلسې ته د خطاب په وخت د مزدور کسان پارټۍ صوبایي مشر سالار امجد علي وویل چې بار داسې موقع په لاس نه راځي. دا اخري ځل دی او د غلطۍ هیڅ گنجایش نشته. نور تفصیل د تنګي نیوز په دې ویډیو رپورټ کې. چلته پیاز ناظم اعلی شو، نه به باغیاني، نه به داغیاني او نه به د غریب تباشي سره څوک نه کوي. دلته چې فارجن کې کوم د وس خاوند دی بچې غواړي او اکثر یې په پټه ورکوي. دا درته وایم که چېرته دلته د چا نه بته وغوښتل شوه یو باغي راغی نو دا د غریب بچی وتښتو، چا د غریب بچی د پي ټي آی قتل کړه. چې څو برانه هله دهنې ته ننوځي چې د غریب بچي سره کم زیاتی شوی او دا واپس نه کړي. ورونو واورئ چې ناظم اعلی ته خدای قسم اخري چانس دی. بس د غریبانو ضرورت دی، غلطۍ ګنجایش نشته. ګورې زه ورته دا قسم خورم چې دا اخري ځل دی. ګورې دا یو خبر درته کوم که چېرته موټري یا علي ګوش ته موټ ورکړه نو زما په خدای قسم د دې شمالي اشتګان ویواله به د بیا پوډر خمسئ، ایس به خمسئ او دلته د غریب بچي پورې به خلک خندا کوي. او بله خبره ده چې د خان د پارټۍ نه څوک ودرېږي یا خان څوک ودرېږي هغه پاس کېږي او چې غریب څوک ودرېږي هغه نه پاس کېږي. پشمار زما په خیال په دې ټول تنګي تحصیل کې ټول چې دی 10 خانان دي او نور په لکونو غریبانان دي. که د تنګي غریب زما رور دی او د شیرپاو غریب دم زما رور دی، که د بازو غریب دم زما رور دی، که د میرآباد غریب دم زما رور دی او که د ډکي او مندني او داریچن او د شکور غریب دم زما رور دی. نن د منډې ډیم سره نږدې د سپري خلکو د ډیم د انتظامیې خلاف یو احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرتیانو تنګي نیوز ته وویل چې دوی د ډیم جوړېدو په حق کې دي، خو ډسکان کمپني د دوی د پرله پسې احتجاجونو باوجود د 4 کیلومتره په ځای 12 کیلومتره سورنګ جوړوي
چې ورسره د قیمتي مدنیاتو ضایع کېدو خطر موجود دی. په دې موقع د ملاګوري او میا قومونو مشرانو د احتجاج په توګه د راتلونکي بلدیاتي الیکشن نه د بایکاټ او خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکو نه ورکولو اعلان هم وکړ. نن لا پس بایکاټ کوو منګه د الیکشن نه بایکاټ دی د ملاګوري قام د الیکشن نه بایکاټ دی انتظامیه شیم. انم احمد شاه دی سپری ملاګوری یم میا قبیلې نه یم. زمونږ احتجاج په دې دی چې ډیم له مونږ ځمکه ورکړې ده او هغه ځمکه چې نوره هم په کار وي د حکومت د دوی د ضرور مطابق نو هغه مونږ هغې نه انکار نه دی کړی. خو باقي دې دی چې مونږ ته دې درې لارې بند شولې چې هغه مونږ د بره غره ترې کړې وي او په هغې هم څه ونه ویلي. کله د ادیرې نرې پنسونه تاوی کله چې دی نو یعنې ګیټ یې راوړی دی وروره دلته جنازه وکړه صرف مړی به وړې نو وروره دا دغه چې دی نو یعنې دا دې بر کړی شي دا سپیټو دي بر کړی شي 10 کیلومتره د دې نه مخکې ډیم تړلی کېږي. باقي هغې نه پنس تاو کړی دی. باقي بله لار چې کومه اوس دوی غواړي د دغه دپاره د سرنګ دپاره د نیر د خولې دپاره هغه ځای کې مونږ لاره ورکوو. بله لار زمونږه زړه ده چې هغه مونږ جوړه کړې ده او هغې کې زمونږه قیمتي کاڼی دی. مونږ وایو چې په دې لاره باندې ته مزه دلته زمونږه چې کوم د غواو بزو او کومه لاره ده دا ټوله متاثر کېږي نو زمونږ او ستاسو روزګار په دای کې نه کېږي. دغه یوه لاره باندې مه ورځه. مونږ د الیکشن نه بایکاټ وکړو. موجوده الیکشن خو چې څوک خوشحاله یو جمهوریت غواړي او وروره په جمهوریت کې خبره منلی کېږي هغوی ته نظر مونږ تر اوسه پورې جمهوریت زمونږ چې کومه انتظامیه ده ضلع هغه زمونږ دا تپوس هم نه کوي د خر سپي عمرانو مثلا زه په الیکشن څه کومه زما خبره نه اورېدلی کېږي. درېیمه ورځ دا څلورمه ورځ دا چې مثلا ما لرې تحصیلدار غوندې سړی نه راځي ماله چې دی نو یعنې ایسي نه راځي ماله ډي سي نه راځي. زه ترې عوام نه ښکارمه او د بلې ضلعې څخه خو نه یم چې ګین یاره بلې نه وغواړم ول نه یو تیارو ترې په پولي او کترو ترې. د راتلونکي بلدیاتي الیکشن په اړه زموږ خبریال نصر الله خټک د عامو خلکو سره خبرې کړي او د هغې نظر یې پوښتلی. کتو ته ستاسو پام راګرځو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمندو کتونکو. نصر الله خټک یم او ما سره چې دی د پروډیوسر او کیمرامین کومه ذمواري چې ده نو هغه اظهار الله ادا کوي. 2021 د بلدیاتي ټول ټاکنې دي او څنګه چې تاسو ته پته ده په 19 دسمبر باندې به دغه بلدیاتي انتخابات کیږي. په تحصیل تنګي کې چې دی نو د تحصیل میئرشپ دپاره ټوټل 15 امیدواران ولاړ دي. مونږ به د تحصیلي تنګي هغه خلکو نه پوښتنه کوو. کوشش به کوو چې د تحصیلي تنګي په 12 یونین کونسلو کې مونږ وګرځو او تاسو ته د دغه خلکو هغه رایې در ورسوو چې دغه خلک به خپل اوټ قیمتي چې کم دی هغه به کم امیدوار له ورکوي. نو دې وخت کې زه موجود یم په تنګي کې په تنګي یونین کونسل کې موجود یم او مونږ به تاسو ته د تنګي یونین کونسل د خلکو هغه رایې در رسوو. هغوی هغه کم خپل نماینده له چې به اوټ ورکوي هغه در رسوو تاسو ته چې دلته کې پوزیشن د چا ښه دی او کم خلک کم امیدوار خپل خوښوي او هغوی له اوټ ورکوي. نو موږ سره اوسه دغه سروې تاسو ته کوو چې را روان بلدیاتي انتخابات کې د دې ځای خلکو څه رایه ده او کم امیدوار خوښوي. نه اوټ اچوم بیخي نه چې نو دا خو ګناه ده قومي فریضه ده دا خو امانت دی. ثواب جنت پکې کم دی چې وی چې جنت پکې کم دی. نه نو قومي فریضه اوټ خو امانت دی کنه اوټ خو امانت دی. نه مړه امانت اړو دی. دا درې ملګري ناسي خو ګوره د جمهوریت وای ملګري درې ناسي دوه ملګرو چې دی نو هغه پاکستان تحریک انصاف ارشاد یاد کو او یو ملګري چې دی د عوامي نېشنل پارټۍ پیر ناصر کمال یاد کو. دا جمهوریت دی ښکلي ملګري هم دي خو نظریې بدلې دي دې ته وایي جمهوریت. ډېره مننه. ارشاد اوټ په شاله نوم جی امتیاز اوټ په شاله ورکړي. یاره اوټ خو اوس په میډیا نشو ویلی ځکه چې اوټ خو یو پټ شی دی پټ شی دی. هغې کومه پارټي خوښوې؟ مړه بس پی ټي آی.
یاره سرجي وټ اراده خو د عمران خان نه دا سړی شین کړی دی چې زړه مې نه غواړي چې چاته هم واچو نو د هغه د وجې به چاته هم نشي نه انشاءالله دا نور هم په اور کې څه دی او انشاءالله لومبي خو به زه خپل ځاني ووټ په ارشاد علي پي ټي آی له ورکوم انشاءالله ځکه چې هغه په ګیس په مت کې په بیلې په مت کې په دغه په مت کې ډېر کارونه یې وکړل ووټ په چا له ورکې او نوم دې څه دی زما نوم لیاقت دی، نوم ووټ په کتاب له ورکوم جی او انشاءالله. وعلیکم السلام. ووټ پاشه او جی چا له پی ټی آی ته ورکوم جی او جی ساده ته به چا ووټ ورکې نتلا روزي یو شی جی ها پی ټي آی ته ورته ساري مطلع یو شی پی ټي آی ته ورته چای پی ټی آی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساده ته نوم دې څه دی اختر علي. اختر علي به ووټ په اچي خو نه چا له ورکې دا ارشاد له ارشاد له ورکې چا له ورکې نوم مې مات دی او ووټ په انشاءالله عمران خان له ورکوم پی ټي آی له پی ټي آی شکر روان وګورئ نو دا ګیس ته غوړه غټه مسله چې راغون دا به تابع خان شرپاو کړی دا. زما نوم فخر عالم دی، زه به ووټ انشاءالله تعالی قومي وطن پارټۍ له ورکوم. قومي وطن پارټۍ له ورکې ووټ خو به قومي وطن پارټۍ له ورکوم. راګیم جی ووټ به چا له ورکې بیټ له کوم خان له خانان خو ډېر دي دا قومي وطن پارټۍ له ته به چا له ووټ ورکې یاره جی ټیم سره به ګورو بیا چې او جی ووټ به چا له ورکې ووټ په انشاءالله چې انار له ورکو. زما نوم فن نواز او ووټ په انشاءالله مسلم لیگ نون له ورکوم نون له ورکې انشاءالله. د نوم مې مشتاق دی د بوچې خان کلي اوسېدونکی او ووټ به پی ټي آی له. نوم دې څه دی روکې ووټ په چا له ورکې طارق جان ووټ په چا له ورکې نېشنل له. نوم دې څه دی کوم دی اوسېدونکی ووټ په چا له ورکې جنید مې نوم دی کڼیور اوسېدونکی به او موږ تعلق قومي وطن پارټۍ سره ساتو. یحیی جان مومند د ووټ ورکوي. خپل نوم راته وښایه د کوم دی اوسېدونکی او براروان بلدیاتي الیکشن کې ووټ چا له ورکې. زه خو جی محمدیه کالونی یم او ډاکټر عبید مې نوم دی او راروان ووټ چې کوم دی زه د کتاب لپاره استعمالوم به کور او سوچ به کوم چې چا له ووټ ورکوم هغه ټایم خبر یې نه کړه فیصله یې نه کړې نه فیصله ملا نه راکړې. السلام علیکم. زما نوم اکبر خان دی او را روان الیکشن کې به ووټ ګهیري د بهرمن د پارټۍ نه. السلام علیکم. او زما نوم ذکر ګل دی، زه یم دغه بیارګړی او ووټ په دغه له ورکوم بېنظیري پارټۍ له غشي له به ورکوي د خیر انشاءالله. ارشاد له ووټ مونږ په دې وجه باندې ورکوو چې د هغه ډېر خدمات دي هم د پارټۍ دپاره هم د تحصیل تنګي دپاره هغه ډېر خدمات کړي دي. چې کوم دی هغه د پاکستان تحریک انصاف یو کینډیډیټ دی او موږ پاکستان تحریک انصاف ورکران یو او د هغه خدمات تاسو لیدلي دي. هغه د دنیا ټرانسفرمر بغیر د دغه نه عهدې نه هغه بغیر د دغه نه د سیټ نه هغه ډېر کارونه کړي، ډېر محنت یې کړی. یاره زما خو دا خوښه چې لاول چې د انار له ورکم بیا غشي له ورکم. انار او غشي دواړه به یو ځای چې دوه وټه دي که یو هغوی دپاره یو دوی دپاره دوی وجې به یو ځای به ورته چې نوم مې فضل هادي دی. ووټ به انشاءالله مفتي صاحب له ورکوم. مفتي صاحب او انشاءالله مفتي صاحب پته ته لګي چې کینډیډیټ څوک ولاړ دی نه چې دغه راته پته نه لګي خو انشاءالله بیا په هغه باندې پته لګي کتاب د هغوی نه خره. نوم مې عبدالوهاب دی، ووټ به انشاءالله د قومي وطن پارټۍ کې یحیی جان مومند له ورکوم. ډېره مننه. ووټ په چا له ورکې ووټ پی ټي آی له پی ټي آی له. زه خو جی یو ووټ ورکوم نصرالي له، یو ورکوم ډیوې له او بل یو خوری ولاړه دلته صاحبزاده صدام وړوکی ووټ جنرل سټریټ نه هغه ولاړ دی، هغه له به ورکوو. جی زما جی یونس رحمان نوم دی او ووټ به زمونږ ارشاد علي له وي د خیره سره. ارشاد علي له به ورکوې؟ او جی ارشاد علي له به. وجه څه ده؟ ځکه چې ارشاد علي ډېر خدمتي کس دی او اوسه پورې چې څومره موقع راغلي دي او موږ ورته د څه ویلي دي هر کار نه موږ له انکار نه دی کړی. ووټ به چا له ورکې؟ ووټ به ورکوې؟ ووټ به اچوې؟ ووټه والله زما زړه نه غواړي، ضمیر مې نه غواړي واچوم. ولې مشره؟ داسې خفه یم دی دغه نه بلې باچا نه خفه یم. ووټ به چا له ورکې؟ یاره جی بس هغه ټیم سره به ګورو. هغه ټیم سره به غټ خو زه لاټین له ورکوم او انشاءالله داسې پروګرام دی چې زمونږ د شروع نه بیټ دغه ده د بیټ زمونږ نښه ده او د بیټ چې څومره کینډیډیټ دي یو د ویلیج کونسل نه والا تر د ایم این ای پورې یو دا موږ سپورټ کړي دي او سپورټ کوو. انار زمونږ په دې خوښ دی چې انار دغه چا چرګ هم نه لاله کړی دا نن هم ښه غټ خیرات کړی دی. یحیی جان له یحیی جان له هغه ستا ملګری دی هغوی چې نصرالي له به دې ورکړي؟ نه څوک وایي چې زما ملګری هغه باسې اواره ښکلي جی دغه به وګورو انار والا ورکو. انار والا خیرات لته وي او نه نصرالي جی سیب لا تور میں ہے نره روجي یو کم از کم یو کیلو غوښه په غوره کې خودا یو کیلو. د موسم خبرونه وړاندې کوي شاهد الله خټک. د موسم په هکله ویل شوي چې په راتلونکي شواروز کې تنګي او هوشه علاقو کې د خشک او یخ موسم امکان دی. همدې سره د نن علاقايي خبرونه ختم شو. د الله پامان.